یو کس درود شریف به ویل په نبی اسلام مبارک باندې نو یو کرت څلور لوریانې وي او سیدو زکات خو یې چانه اغستی نشه نو د لوریانو غم ورسره درود شریف یې وویل او اوده شه چې څنګه اوده شه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورله خوب کې راغی ولې خفه یې د الله پیغمبره د ټولو نه خوشحالي خو دا محسوس شو چې ته مې ولیدې بس غمونه ټول ختم شو ها یو شکایت شته په خپل ځان چې لوڼه مې د څلور لوڼه او زه کمزور یم ملا مې راټیټه شوه اوس د دې د ودونو انتظام د څه وکړمه دا لوریانې مې دي د الله رسول زما پیغمبر وفرمایل وی عمر بن عبدالعزیز یو کس چې هغه ته ووایه او دا عمر بن عبدالعزیز داسې یو کس چې زما پیغمبر د خپل زبان نه وي ښه وی عمر بن عبدالعزیز ورته ووایه هغه انسان دی ځکه دې ورله لیږم چې دې دروازې لس سپارې تلاوت کوي ښه د قرآن څونه لس سپارې او په ما باندې د ورځې 10,000 پیرې درود شریف وایي شوق سره سبحان الله نو ورته ووایه چې بل ورځ د یو 3,000 کم ویلي ورته وایي چې پیغمبر را لېږلي 500 دیناره جرمانه راکړه شوق سره سبحان الله وویل دی راپاڅېده ګرځېده چې راغې هغه ځای ته او تپوس یې کړو عمر بن عبدالعزیز څوک دی چې راغې چا ورته دا خو بادشاهي وخت دی هغه ورته نه بادشاهي وخت نشي کېدی چېرته بادشاه او چېرته دونه لس سپارې تلاوت او 10,000 کرته درود چې نه جي نه وی عمر بن عبدالعزیز بادشاه دا نوم یو شخص دی بس او هغه بادشاه دی وی ما ولا بوزه وی خیال مې نو لاړم د عمر بن عبدالعزیز هغه دروازې ته ودرېدم غټ شاهي دروازه وه چې پې باندې وردن نه شم شاهي لباس یې اچولې ما وی دا خو نشي کېدی توجه شته ستاسو ما ته څنګه راغلی ما ورته زه اسې نیم راغلی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک را لېږلی یم عمر بن عبدالعزیز حیران شو وی څنګه وی راځه ډیپټي ټایم چې ختم شه دننه لاړه یو غټه ګیرجه وه د هغې ګیرجې نه شاته یو کچه غوندې کور عمر بن عبدالعزیز کچه کور ته وردننه شو لباس یې شاهي چې ویسته دننه لباس یې چې کوم اچولې و شلېدلې و دا خېټه یې پکې ښکارېده کوم تاج یې چې کوز که د کجورو د پاڼو نه یوه ټوپۍ جوړه کړې وه هغې په سر وه ما هغه ولیده حیران شوم ما وی جي دا کوم حال دی وی دننه یې بوتلم د لوټو په کور کې د خاورو 2 پیالې پرتې وې او پوزي عام پوزینو محترمو وی د کجورو د پاڼو نه پوزي جوړ کړي او په هغې ناست وی چې مې ولیدل بلا شان ټوپې پرتې وې د کجورو د دغه نه ما وی حضرت دا څه دي ما ته وی باد کې خبره کوم دا راته ووایه چا را لېږلې ما وی قسم د محمد رسول الله را لېږلې ما ته وی څنګه را لېږلې وی بل خوا به یې را لېږلې وی قسم د امتان یې را لېږلې ما ته پیغمبر جمله وفرمیله چې لټ شه عمر بن عبدالعزیز زما یو امتی دی بلکې زما یو عاشق دی چې هغه په ما باندې دروازې 10,000 کرت درود شریف وي او 3,000 کم ویلي دي ورشه جرمانه ته وغواړه عمر بن عبدالعزیز چې دا خبره واورېده وی قسم دی یو چغې وواله او سترګو نه اوښکې وبهېدې په ژړا شو چې ربه دا خو زما د پیغمبر او ستا په مابین کې دا خو زما ښځې ته هم پته نه وه ربه زما محبوب دې پې باندې خبر کړه او زما محبوب د انسان خبر کړه کښېنه ما ته بیا راته ووایه بیا مې ورته حال ووی د 500 په ځای باندې 1000 دیناره د هغې چټایۍ نه رابار کړه ما ته ویې ګورې دا زما د بادشاهۍ پیسې نه دي تا ته نم یو جمله ویم چې راز درته محمد رسول الله ښکاره کړه نن زه عمر بن عبدالعزیز د طرف نم یو راز وره ها زه بادشاه یم لیکن قسم دې که دا مال درله د بیت المال نه درکوم زه د شپې زه او زما ښځه د شپې د کجورو د پاڼو نه پوزي جوړم او هغه په بازار کې خرڅوم د هغې مال درکوم شوق سره سبحان الله وایي د هغې مال درکوم او بادشاه محترم خاصو بادشاه وګورئ خو هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امتی په حق کې عمر بن عبدالعزیز یو بله جمله ویل لور ورته وی اختر د جامې راله لونو ورته ووی وی جامې راله نو عمر بن عبدالعزیز سره خو پیسې نه وي پیسې خو چې کمې وي هغه خو لاړې هغه خو ډېر خوشحاله شو وی قربان شم د محمد رسول الله نه چې نن یې راته اواز وکړو دا پیسې به په هغه ځای باندې ولګېدې ډېر خوشحاله و ډېر وی چې څه جمع کړي وی دا خو ما جمع کړي دی چې زه ښځه په حج لځو لیکن نن چې جانان اواز کړی دی زما په دا ټول جان قربان شه نور که څه پکار چې درکړم ټولې پیسې مور که ځان مې خاشي که اختر پې باندې را ښځو لوڼو ورته ووایي چې کپړې نو پیسې خو نه وي نو خطې ولیکه خپل وزیر ته وایي ما له لږه یو میاشت ایډوانس تنخواه پکار ده جی یو میاشت ایډوانس تنخواه پکار ده نو هغې ورته څه ووایي هغه هم د عمر بن عبدالعزیز وزیر هغه ورته حضرت د میاشتې ایډوانس تنخواه به درکړمه نو ستا ته پته شته چې زه به دا میاشت جمع دی که مړ شو نو ډیپټي به څوک کوي توجه شته
چې مړ شي نو عمر بن عبدالعزیز ته چې واپس دا خط راغی نو ویې ژړ وایي قربان شم قسم دی د محمد رسول الله د امتیانو نه چې الله داسې دغه پیدا که پاور پیدا که چې نن یو وزیر بادشاه ته وایي چې تنخواه نشم درکولی چېرته مړ نشي محترم هغه د زما د جانان امتیانو په حقه محترم هغې کې هغه شان عالي اخلاق څنګه چې د پیغمبر اخلاق محترم نو اخلاق به جوړو داسې څنګه چې د محمد رسول الله او دا به هغه حد کوي انشاءالله چې آینده څومره تیره زمانه وشوه آینده به زما د ژبې نه چاته ضرر نه رسي انشاءالله وعده ده انشاءالله دا پاک کور مقدس کور مسجد د الله په کور کې د جناب محمد رسول الله په ذات باندې غیرت کوو چې آینده به زما د ژبې نه داسې الفاظ نوځي انشاءالله اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله مونږ چې سوي دي ورته خو خپل دربار الله کې قبول او منظور کړي الله دې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري کوم مرګري راغلي لر نه راغلي نږدې نه راغلي خدای قدمونه په تله د نیکۍ کې واچي څوک د فقیر اورېدو له راغلي دي خدایا ما سره فقیر سره محبت ته خدای ته سره محبت وساتي الله ته سره محبت وساتي الله د دې عوض په دنیا آخرت دواړو کې ورکي چاته څه قسم مشکلات دي په دې حاضر مجمع کې الله مشکلات په خپل د قدرت باندې ختم کړي الله د هر قسم آفات او بلیات او اتفاق حوادث او تانو قچرو هسپتالونو خدای وساتي الله زموږ ناستا پاستا ولاړه مال جان اولاد د خپل رضا او د دین لپاره قبول او منظور کې وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد یا رسول سلام علیکہ یا